الله الرحمن الرحیم. زم ستاسو قربا افتخار احمد د چمکنی ټي وي د طرفنا د الیکشن هاور پروګرام کې مونږ تاسو ته مخاطب یو. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په صوبه کې د حکومت د اعلان مطابق د بلدیاتي الیکشن سرګرمیانې ښه په جوش کې روانې دي. په دغه هکله چمکنی ټي وي ستاسو دپاره د مختلفو پارټو امیدوارانو سره د خبرو اترو پروګرام شروع کړی دی. په ننني پروګرام کې موږ سره موجود دی د PK69 د JUI امیر او سابقه نائب ناظم او د چمکنی 3 دپاره د JUI نامزد امیدوار جناب فضل امین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د چمکنی ټي وي د طرف نه تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه. ناظم صاحب، الیکشن ته ولاړې تیاریان مو څنګه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو چمکنی ټي وي د نعمت صاحب خان د افتخار بای ډېره شکریه ادا کوم چې د خپل وخت وروستو ورغل مونږ ته کېناستل او زموږ انټرویو اخلي او د هغې نه پس ټول کلي ته، ټولو ملګرو ته، د پارټۍ ملګرو ته، د کلي ملګرو ته، ټولو ته هرکلی ویم او سلام کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. افتخار بای الیکشن راغو او هلې ځلې ښه زور و شور سره روانې دي. الله پاک زموږ دا دعا ده او دا هم سوال دی چې الله پاک د هغه خلک کامیاب کړي چې هغه دې کلي سره مخلص وي او په زړه کې د خدمت جذبه وي. الله پاک دې هغه خلک میدان ته راوباسي چې زموږ دا کلی په هغې باندې روښانه شي او زموږ د کلي هغه یو نوم او نشان ورباندې اوچت شي. نو الله پاک دې ښه خلک میدان ته راولي. ستاسو سوال چېرې هلې ځلې څنګه دي؟ نو هلې ځلې خو داسې دي چې هر یو پارټۍ او هر یو ملګری که آزاد ولاړ دی او که پارټۍ نه ولاړ دی نو خپل همت او خپل زور او خپل وس او طاقت استعمالوي او خپلې منډې تړې وي. هر یو سړی دې دپاره لګیا دی چې زه کامیاب شم. باقي عزت او ذلت دا د الله لاس کې دی. کومې فیصلې چې شوي دي هغه الله پاک زموږ د پیدایش نه مخکې کړي دي، دنیا د پیدایش نه مخکې کړي دي، په لومړي محفوظ کې سنبالي دي، په مزه مزه زموږ مخې ته راځي او مونږ یې وینو ګورو. خو مونږ نور دې کې څه کولی نه شو، الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي. خو دغه یو اختیار مونږ سره شته دی چې سوال وکړو او د ښې سوال وکړو چې الله پاک زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي او الیکشن دی په الیکشن کې خدای پاک ښه خلک میدان ته راولي چې زموږ مستقبل ورباندې روښانه شي. بالکل جی. ناظم صاحب، چې تاسو الیکشن وګټئ نو علاقې دپاره به تاسو څه ترجیحات وي؟ نو ستا چې کوم کوسچن وکړو چې ستاسو څه ارادې دي او څه به کوئ. نو زه د 2001 نه دې سیاست ته راوتی یم. الحمدلله تر دې ساعته پورې که ما الیکشن ګټلی دی او که مې بېللی دی خو د عوامو خدمت ما نه دی پرېښی. د هر چا چې هر قسمه منډه تړه راغلې ده نو ښه په اخلاص او په ښه روښانه تندي باندې مې کړې ده. کله 100 روپۍ مې د خپله جیبه لګي نو هر ټایم دپاره مې لګولي دي. انشاءالله په دې دومره تقریبا د 21 روان دی 20 ساله شول تقریبا څه د پاسه. خو دې کې به راباندې څوک ثابت نه کړي چا سره تاڼې ته تللی یم، که چا سره کچرو ته تللی یم، که چاله جرګې له تللی یم، خو څوک به دا نه وایي چې زما نه 2 روپو په تمه دی یا یې مانه اخیستي دي یا رانه څه اراده څه تمنا کړې ده. نو الحمدلله د هغې د وجې نه شکر دی چې د کلي عوامو راباندې یو اعتماد شته، یو عزت هم کوي، یو خاطر هم کوي چې چاته ور وړاندې شو هغه د خبره انکار نه کوي. الله دې د ټولو شرم حیا پرده سره زموږ په دواړه جان وساتي او الله پاک دې موږ د خدمت کولو توفیق راکړي او عوامو له دې خدای پاک د صحیح مشر او د صحیح کاندیډیټ د پیژنګلو توفیق ورکړي. باقي خبره دار چې سبق کوو د سکولو خدا دا چې د حکومت د طرفه مثال خبره مونږ ته فن راځي د هغې مطابق لارې دي، لختي دي، کوڅې دي، یا مثال خبره چېرته MNA MPA یا نور څوک راشي هغې باندې سکول یا هسپتال یا که نه بیچو یا بل شی نو هغه دا ټایم مطابق به کېږي چې څه مطلب دا دی زموږ وس کېږي او څه زموږ توفیق وي او څه مونږ ته د بره نه سم وسایل میلاویږي نو انشاءالله نه مخکې کور ته وروړي دي او نه ورته اوس د اراده شته چې خپلو بچو له خپل کور ته به وروړو. دا د عوامو حق دی، الله پاک دې په موږ د عوامو حق نه خوري. امین. ناظم صاحب، مخکې تاسو نائب ناظم پاتې شوي، په دې اوسني سیټ اپ باندې ستاسو څه خیال دی؟ نو سیټ اپ پورې برته زه دا وایم چې جي هغه پښتو یو مثال دی، وایي خروماغه دی خو کته بدلی را بدلی.
کله چې مونږ پیله ولاړو نو هغه ټایم مونږ 21 ممبرانو بیا چې دویم ټناور راغو دی که زما خیال دی 8 9 ممبرانو دي اوس کې مثال خبره 7 ممبران دي نو سټ اپ خو بس د حکومت د طرف راځي که دا وایي چې را خدي او که بد دی خو بس په مسلط دی او بس چې صداغي هغه د خبره حکم وي صداغي دغه شیر پروګرام سټ کړی وي نو بس باغی باندې رواني و بکو ټیک دی جی ټیک ناظم صاحب مونږ ډېر کتلی دي چې په د الیکشنو کې خلک یو بل سره تعلقات خراب کی جنگ جګړې یو بل سره وکي نو تاسو دې باره کې څه خیال دی؟ زه به دا وایم الله دې معافي وکړي دا زمونږ د خلکو ډېر نیک او ډېر نفي سوچ دی د الیکشن به زه داسې شی دی چې یو زه به دا وایم یو گیم دی د کرکټ گیم دا کوي د فوټبال یو گیم کېږي کلاړیان راشي په میدان کې مقابله وشي په میدان کې چې کله یو ګټي یو بیلي خپلو کې غاړه وځي او بیا سبا په یو میدان باندې لګیا وي لوبه کوي نو زه به دا وایم دا یو گیم دی زما هغه ورونو ته ریکویسټ دی درخواست مې دی ورته او سوال مې دی ورته چې مهرباني دې وکړي الیکشن د الیکشن پورې محدود وساتي په الیکشن کې د یو بل خاندانی اختلافات یا یو بل ته مثال خبره ګالی ګلوچ یا داسې خبرې نه دي پکار چې یا په سټیج وشي یا مطلب دا یو بل پسې په کور کوڅه کې وشي چې په دې باندې دا غي هغه یو مخکې ته یو ټیسټ ورسي یو درد ورته ورسي یو تکلیف ورته ورسي او دغه پیړه خپه شي نو داسې خبرې هیڅ کلم نه دي پکار او جنگ جګړه خو بیخي نه ده پکار په دې چې دا یو گیم دی هر سړی میدان کې ولاړ دی زما ټولو کاندیډیټ وته او د ټولو پارټو مشرانو ته دا ریکویسټ دا درخواست دی چې دا زمونږ کلی دی زمونږ ټول یو بل سره رشته داریان دي یو بل سره تعلقات دي یو بل سره وروروالیان دي خو فیر الیکشن دی وکړي لکه د نرغونې په میدان نه دي عوام مجبوري نه دي په خپله داسې سیټ ته ځي چې سبا مثال خبره هغه زمونږ د نقصان به یې ګرځي او هغې نه مثال خبره خلک یو غلط عبرت واخلي ښه د ورورولۍ الیکشن دی وکړي د عوام د آزاد پرېږدي چې څوک چاله وټ ورکوي څوک د چا خوښ دی او کوم د الله له طرفه منتخب شوي هغه کسان به پخپله منتخب شي او کوشش دی وکړي چې د هغې لرې د خدمت موقع ورکړي او هغې لرې واپس خدمت وغواړي چې هغې خدمت وکړی شي بالکل جی صحیح او په جنگ جګړو یا مثال خبره په نورو فضولیاتو باندې هغه خبره وخت ضایع کول نه دي پکار او نه دي هغې طرف ته ځي ښه د ورورولۍ الیکشن دی وکړي زما خپل ځاني چې د هرې پارټۍ نه ولاړ وي که هغه نیشنلی دی که پیپلی دی که مسلم لیګي دی که د هرې پارټۍ دی او د هرې محلې دی او د هر خاندان دی زما ورور دی زما د سرګل دی زه د هغې احترام کوم که زما کشر دی او که زما مشر دی او تېرې داسې وخت نه راولي چې چا سره سپک الفاظ یا سپکه خبرې وکړو او مثال دی سړي ډه خفه کړو ښه په نره ښه په خندا ښه په خوشحالۍ باندې مطلب دا الیکشن کوو او ښه په ورورولۍ باندې مطلب دا دی د الله نه به امید ساتو او دا دعا به کوو چې الله پاک دی هغه خلک کامیاب کړي چې د هغوی په زړه کې د ایمان او د اسلام جذبه وي د هغوی په کلي د هغوی په زړه کې د خدمت جذبه وي د هغوی په زړه کې مثال خبره د مشر کشر یو عزت وي او یو احترام وي نو الله پاک دی هغه خلک میدان ته راوباسي او الله پاک دی هغه خلک کامیاب امین 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 ناظم صاحب ستاسو خپلو ووټرانو دپاره څه پیغام دی؟ نو زه به دا ویم د ووټرانو په باره کې الله دې ټول ښه ساتي او الله دې ولې نیک عمل توفیق ورکړي سره زمونږ ووټران خو زما داسې ووټران دي چې ډېر نیازبین ووټران مې دي ټیک ده جی او وخت سره مې ډېر نیازبینه مخته کړي دي صحیح دی او چې څه قسمه کار خدمت راغلی دی نو دا خبره ما به انشاءالله دشمن ته مې انکار نه کړی یو سړي زما خلاف جلسه کړې وي یو سړي ما پسې بدرد ویلي وي او هغه راته راغلی یو کار له ولاړ انشاءالله دغه کار به مې ټولو نه مخکې کړی وي انشاءالله داسې څه خبره بني باقي ملګري دي ټول رشته داران دي شکر دی زما دا ځل خو د الیکشن یو سیټ ته راغو چې مونږ خپل مالت کې او خپل ویلې چې لکه مثال خبره بیل شو ما په ټول کلي باندې الیکشن کړی دی شکر دی زما په ټول کلي کې رشته داري هم ښه ډېره ده او تعلق مې هم ښه ډېر دي او اخلاق ستاسو په وړاندې دي بس تاسو هم د کلي کسان یې درته معلوم دي خپلو ووټرانو ته مې دا درخواست دی چې هر قسمه حالات وي خو زما ورته دا ریکویسټ دی چې د الیکشن په ورځ باندې خپل کوشش وکړي چې خپل مشران کم کمزوري خلک دي کمې زنانه دي دا په وخت باندې پولینګ بوت ته راورسئ او خپل اوټ واچئ او خپلو ملګرو ته که کم ناپوهه خلک وي چې هغوی پوهېږي په خبره باندې او هغوی ته مثال خبره څه طریقه کار وي د الیکشن هغه مثال خبره مونږ خلکو ته ښیو نور ملګري بیا ښیي چې کم ملګري پوه وي چې هغه کم ناپوهه خلک دي چې هغوی په هغه طریقه کار باندې پوهېږي او هغه حساب باندې هغوی راشي او خپل اوټ واچوي ناظم صاحب تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو قیمتي وخت وویستو او موږ له په دې الیکشن هاور کې ټایم راکو
ګرانو مینوالو دا زمونږ د نننی پروګرام ملما فضل امین صاحب کم چې د جمعیت علماء اسلام د چمکني 3 نامزد امیدوارو. ګرانو مینوالو آئنده پروګرام کې به موږ تاسو لپاره د نوې ملما سره بیا تاسو په خدمت کې زیریږو. تر هغه دمه اجازه غواړو. د الله پامان.